زموږ د شریعت دا مسله یاد ساتئ. امام شافعي مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې بې نمازه سړی به د مسلمانانو قبرستان کې نه دفن کې ګورئ. بې نمازه سړی به د مسلمانانو قبرستان کې نه دفن کې، او که دفن کې نو وایي 40 قدمه به د مشرق طرف ته قدمونه والې، 40 قدمه به مغرب طرف ته قدمونه والې، 40 قدمونه به شمال طرف ته والې، او 40 قدمونه به جنوب طرف ته والې. چې دونه دی لرې شي نو هلته به د مسلمانانو د قبرستان نه دی لرې دفن کی وي. امام ابو حنیفه سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې کوم شخص بې نمازه وي، وایي حکومت وقت له پکار دی چې دی د گیر کی او جیل کې دی واچي، څو پورې چې دی 15 وخته مزګزاره شوی نه دی هغه پورې دی د جیل نه نو باسي. روایاتو کې راځي چې هر روزانه وایي دا اوښ نه دی، اوښ دی دعا غواړي چې یا الله شکر دی چې اوښ دې پیدا کړی خر دې نیم پیدا کړی. وایي دا خر دعا کوي چې یا الله شکر دی خر دې پیدا کړی خو سپی دې نیم پیدا کړی. وایي دا سپی دعا کوي چې یا الله شکر دی سپی دې پیدا کړی خو خنزیر دې نیم پیدا کړی. وایي دا خنزیر دعا کوي چې یا الله شکر دی خنزیر دې پیدا کړی خو بې نمازه دې نیم پیدا کړی. سوچ کوئ چې خنزیر د داسې انسان نه پناه غواړي نو د هغه به پر ورځ د محشر چې لوی ګناهونو کې چې کوم سخته سزا ده هغه د بې نمازۍ ده. ګورئ خبر